زما په مخامخ زما د رونو ویشتي وروره مونږ غریبانان خلک یو. مونږ نه د چا د ډز یو، نه د چا د جنګ یو، نه د چا د جګړې یو. دا زما د یو ورور بچي دی. وګوره دا د الله سرو ته پاتې، زه به دې سره څه کوم. دا دغه سبزي منډی کې دا غونډه ګروپ دی او دا ټول د صدر کسان دي. دا راغه بچي دی واړه، دا ماشوم زوی د پاتې شو، دا درې لوریانې دي. یوه ګنټه زمونږ په یار نه لیکلی کېده. د هغه منډی چې کوم صدر دی هغه دی په پیسو اخیستي و، په مخه سرې پیسې رسېدلې وي. خو یم ناپلان شوی دی بازار خربیلي کورونو. او واقعه دا وه چې وروره به پرون سهار تقریبا 9 بجې دا واقعه شوې وه. زما دا رونه په هغه کې په سبزي منډی کې دی کار کوو، د یو چینچي چلوله او دا نور چې کوم دي دي د لوډینګ کار کوو. مونږ ودو چې راته رنګ وکړو کس چې یاره رونو د جګړه کړې را یو ورور دی، دغه نور رونه مې ورغلي ما ته چا رنګ وکړو چې زه ورغلم. هغې کې داسې کار وشو چې وروره په خلکو خلاصې ملاسې کړی چې زه ورغلم. ما ورته ویل چې یاره څه چل دی لکه دوی ما ته ویل چې یاره هېڅ هم نشته دی، خو دغه مخامخ سړي ما ویل لکه چا سره یې جګړه کړې، چا جګړه مګړې نه ویې کړ، خو په ټکس باندې بس په ټکس مسله وه. هغه ورته یې ټکس راکاو. ده ورته ویل چې سهار وختي وروره ما لا پیره نه راکړی چې دا پیره وکړم، بس پیره مې اچولې تاله به پیسې درکړم. په دې باندې بس تو مې شوي زما د وروڼو سره جګړه کړې، دې باندې ډزې کړي. په دې ډزې کړي زه چې ورغلم نو زما په دې وروڼو باندې ډزې کړې، زما په مخامخ زما په دې وروڼو ډزې کولې. زما په مخامخ زما د وروڼو ویشتي وروره مونږ غریبانان خلک یو. مونږ نه د چا د ډز یو، نه د چا د جنګ یو، نه د چا د جګړې یو. مونږ د حکومت نه انصاف غواړو. زما وروڼه دي، مونږ وروره غریبانان خلک یو. دا زما د یو ورور بچي دی. وګورئ ورته دا د الله سرو ته پاتې، زه به دې سره څه کوم. بله خبره دا چې زما رپورټ ما په هسپتال کې وکړو نو زما رپورټ وروره 200-300 دوګانې زما شوي په ما باندې پوټه د هغې پاسه رپورټ شوی دی. ما ډز نه دی کړی، ما جنګ نه دی کړی، ما سوک سپېړه نه ده کړی، په ما ډزې شوي دي، زما په مړو باندې ډزې شوي دي. زه د حکومت نه وروره انصاف غواړم. زما نور څه غرض مطلب نشته. لکه نن زما په رونو باندې داسې کار وشو، دا ټول غریبانان خلک دي په دې منډی کې ځان له دیاړي کوي، څوک 100 ګټي، څوک 500 ګټي. سهار به هغې هم دغه کار چې دا غونډه ټکسې غونډېږي، دا غونډه ټکسې دا بل شی نه دی. په دې کې د منډی دا صدر چې کوم دی دا ټول د دم کار دی، د بل چا کار نه دی. زما وروڼه د دې صدر د وجې نه مړه دي، د بل چا د وجې نه وروره زما وروڼه نه دي مړه. که دې صدر د دې حمایت نه کوو زما وروڼه به نه مړه کېدل. اوس هم چې دی نو زما وروڼه د ده صدر د وجې نه مړه، د بل چا د وجې نه دي مړه. زمونږ نه چا سره جنګ شته، نه چا سره جګړه شته، نه زمونږ چا سره څه ذاتیات شته. موږ وروره مزدورکاره خلک یو، ټول ورځ په 800 په 1000 روپۍ دیاړي کوو. مونږ چا سره جنګ جګړې نه کوو. دغلته دا ټکس چې کوم دی نو دا د بارام او دا د دې صدر په واسطه باندې یو غونډه. زمونږ خبره څوک داسې نه اوري نو د دې نه دا دونه ظلم زما په مړو باندې ډز وشو، زما اواز څوک نه اوري. نو د 50 یا د 100 روپو اواز به زما څوک څه اوري. ښه باقاعده مونږ له بیا زما د ورور له بیا ښه چټ ورکوو، ښه باقاعده د بل ځای چټ خو نه خو د ټیمیل چټ ته که نه، د بل ځای چټ خو نه دی. پولیس مونږ سره وروره دا دغه وکړو چې تاسو مونږ به ستاسو مړي دغه کړو، مړي به یوسئ او تاسو مونږ سره دلته کښېنئ. چې کله د هغې صرف دغه راپورټ لیکلو، د هغې نمبر یې پې لیکلو، مونږ تقریبا 2 غنټې 1.5 غنټه مونږ له هغې راپورټ نه دغه کوو، درج کوو. نو هغې ویل چې دوی راشي نو چې دوی اوس راپورټ مکمل کړي چې دا څوک دي، دا چا دی. نو مونږ ویل چې یاره زمونږ راپورټ ولیکه، زما خو 2 وروڼه مړه دي، زه دا خو چرګوټي نه دي، زه دې سره څه وکړم. بیا ما د 2 کسانو 300 دوګانې دي په ما باندې ښه باقاعده په دې سبزي منډی کې دې وګرځي، تپوس دې وکړي که مونږ ډز کړي وي یا مونږ څوک سپېړه کړي وي. بلکل زه جرم زما په دې کلي کې دې زما تپوس وکړي، په دې تاڼه تحصیل کې دې تپوس وکړي زما، که په ما چا په دې ټول عمر کې راپورټ کړي وي زما دا ټول خاندان دې وګوري. که زما په دې کلي کې دې زما تپوس وکړي که په ما باندې یا څوک سپېړه یا چا سره ډز نو بس بالکل زه جرمدار یم. دا بابر زما ورور دی، دا چنچیا والی دی چې هغه کوم
د سره په هغه باندې تکرار کړو په ټیکس باندې دغه یو د غرور سره د مادي جګړه کړې وه او په دې پای آرام کړی دی دی په موږ ډزم کړي دي لکه داسې دا ټوله منډیا ګواره بس موږ به څه وایو بل منډیا څه دا ټوله میډیا ګواره دا ټوله ویډیوګانې په ټول پاکستان کې شوي چې زما په مړو باندې هم دي ډزې کړي دي لا جمدي خو پرې په مړو یې مړه ډزې کړي دي ته انصاف میلو شي د حکومت نه هم دا مطالبه کوو د سی سی پي صاحب نه هم دا مطالبه کوو ځکه چې سی سی پي صاحب دې مردا بیانونه په ویډیوګانو کې ورکوي چې زه هر ځای کې دهشتګردي او غونډهګردي ختموم نو مونږ د سی سی پي صاحب نه هم دا مطالبه کوو چې مونږ ته د جي انصاف میلو شي زما وروڼو زما زرعلي نوم دی دا زما ویرونو دا مې مشر ورور دی د بچیو د یو اعزاز نوم دی د یو صدام نوم دی یو مې واری دا ورسره دا راغه بچي دي واړه دا ماشوم زوی ته پاتې شو دا درې لوریانې دي موږ سره ډېر زیاتې وشو ډېر زیاتې وشو دا زما ورور بیمار دی د زړه غوښې وې لاړې ختمې شوې دا قطره بچي پاتې شو موږ پړو سوري پاتې شو دا ماشوم بچی پاتې دی دا درې لوریانې دي هېڅ په ځمکه اسمان د خدای نه بل څه اسره نشته دا ټیکس دوی غونډه ټیکس دی دا نه د ټیمې د اړخ نه نه د میډم صاحب د اړخ نه موږ سره په تاڼه کې هم ډېر زیات هلته شو به انچارج په هسپتال کې چې کوم یوه ګنټه زموږ رپورټ نه اخیسته مکمل یوه ګنټه هغه انچارج چې کوم دی د هسپتال موږ له نوم نه راځي نوم یې چې هر چاله ورځي وبوي موږ سره هغه ډېر زیاتې کړی دی موږ سره واخج صرف د پړانګ و تاڼې ایسیچو کو ښې کړه کو بد کړو هغه ساتې موږ له تسلي را کړې ده پیش وي چې ستاسو کار به ستاسو خپل تسلی سره کیږي خو موږ سره هغلته په هسپتال کې ډېره غلطه رویه زموږ رپورټ یو ګنټه نه دی اخیستی موږ ته وی تاسو خپل ډیډ باډي یوسئ او دوه کسان موږ سره دلته پاتې یو یې زه یاد کړم زما یو د ارواره دا کوم باندې ډزې شوي دي چې دی به دلته موږ سره ناست دي او تا به تاسو خپل ډیډ باډي یوسئ موږ ورته دا کوم قانون دی په اسلام کې په پاکستان دا کوم قانون دی چې ډیډ باډي یوسه او تاسو به دلته ناست یې موږ به ستاسو پایار بیا وروستو وایلو دغه دوران کې یو کس راغی یو ګل ورته لګېدلو هغه ورته ووی الله خو علم چې په پیسو خرڅ شوي دی په هر څه خرڅ شوي دی هغه را کیس الټه که موږ ورته وی نه جي دا الټه نه دا زموږ کیس داسې روان دی دغه انچارج وی زه کیس مخکې نه بوزم اف آی آر دغه ټیم کې درې ګلو والا راغی ماکس یې چولو هغه ورته وی چې نه دوی څه وایي دا کیس والا مخکې بوزه هغه وی چې نه که نه هغه کس لګېدلی موږ تر هغه پته نه لګي موږ ورته دا ستاسو ډیپټي ده تاسو د هغه معلومات وکړئ چې دا څوک دی هغې ورته ووایي چې تاسو دلته هغه کسان ناغلي چې لمبر یې راکړی دی راله خو اوس یې موبایل بند دی پوه شوې نو موږ هغه اف آی آر هغه د سره یو ګنټه نه اخیسته هغه د منډی صدر چې کوم دی د منډی صدر هغه په پیسو هغه ساعت اخیستی دی زموږ اف آی آر هغه نه کوو دغلته زموږ اوس خدای علم دی چې ډي سپي دی ای سپي دی هر څه شی دی ساده کپړو کې راغی ښه درون مضبوطه هغه چې زموږ بیان و زموږ دغه ته وکتل نه هغه انچارج نه هغه کاغذ د لاسه واخیست هغه ته وی د دې پایار ولیکه زموږ یې پایار بیا وروستو لیکلی دی علي یې لیکلی چې ما خپل مخ سر هلته والي په ځان مې ریښي دي او مې زه خپل ډیډ باډي اوچتوم او چوک ته وړم زه دا چوک ته اوچتومه بس هلته کې دغه انچارج هم راغی راپاڅېد او دا الله دې ورسره خوږي چې هر څوک دی ډي سپي دی ای سپي دی هغه ووایي چې د دوی کوم اف آی آر دوی په کومه خوښه اف آی آر ولي یوه ګنټه زموږ اف آی آر نه لیکلی کېده د هغه منډی چې کوم صدر دی هغه دی په پیسو اخیستي په مخه سره یې پیسې رسېدلې وي شاروم او نو دا کسان هم دغه دي جي دا غیر قانوني دي دا نه میډم ټیکه ورکړ نه ټیمې ورکړې ده د ټیمې کسان بار ولاړي خپل ټیک سلي چټ ورکوي کو سلې ته کېږي اتیا دې ورکړي اتیا هم دنه کو 50 دنه والي 50 دنه چټ درکوي دنه د دې خپل قانون دی کو نه ورکې پړقم د نو